أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. سورة الحج 52 نمبر آیات. دی 52 نمبر آیات کې چې کوم مخکې دوه ډلې ذکر شوي د حق پرستو او باطل پرستو، دا هغه دوه ډلو سببونه ذکر کیږي، جدا جدا سببونه ذکر کیږي چې د حق پرست خلکو نه حق پرست ولې جوړ شو او د باطل پرست خلکو نه د باطل پرست څنګه جوړیږي، ولې جوړیږي. دا یو شان کې انسانان دي، یو شان کې خواص حمصه لري، عقل لري، فکر لري. نو بیا به دې کې دا فرق څنګه راغی؟ نو د هغې فرق دپاره دې آیات کې اسباب ذکر کیږي چې د دوه اسباب ځان لري. نو په دې وجه باندې یو قسم خلک په یو لاره باندې روان شو، بل قسم خلک په بل لاره باندې روان شو. الله تعالی وما ارسلنا امن ندی لګلی من قبل کستان وړاندې ای پیغمبره من رسول هیڅ یو رسول ولا نبی او نه نبی. رسول او نبی دوه خبر ذکر شو. دې مضمون ته اشاره ده چې رسول او نبی کې فرق شته، په دې سره کې فرق دی. په دې کې بیا د مفسرینو کافي بحث شته چې رسول او نبی کې فرق څه دی. نو د ډېر زیاتو بحثونو خلاصه دا ده کم چې پکې راجح قول هغه دا ده چې رسول چې کم دی نه یو مخصوص مضمون دی، خاص مضمون دی. رسول چې کله په انسانانو کې راشي نو دینه هغه کس مراد دی چې کم د خلکو ته تبلیغ د پاره الله تعالی را لېږلی وحی ورته کیږي او دې سره خپل مستقیل آسماني کتاب هم ورسره لکه موسی علیه السلام، دغه شان کې داود علیه السلام، عیسی علیه السلام، نبی علیه السلام، دا رسولان دي او دا نبیان هم دي. ځکه چې هر رسول دا نبی او نبی چې دی دا مضمون عام دی. دا دې ته وایي چې دعوت دپاره راغلی، خوا که دې سره خپل کتاب موجود وي که موجود نه وي. نو داسې ووایه چې ډېرې پیرې به یو پیغمبر به نبي خو رسول به نه وي، او چې کله رسول و نو نبی به خامخا وي. داسې نشي کېدی چې رسول وي بیا نبي نه وي، داسې نشي کېدی. اوس نبی مضمون عام شو چې که دې سره نوی کتاب یو که نه وي، خو چې الله تعالی دعوت دپاره رالیږلی دی، وحی ورته کېږي، دا نبي دی. اوس په دې کې نبي علیه السلام په خپله نبي دی، ځکه الله تعالی ورته کتاب هم ورکړی دی، دعوت دپاره هم دی، مضمون خو عام و. خو په دې طریقه باندې په دې کې هارون علیه السلام هم نبی دی، ځکه چې هغه هم د موسی علیه السلام کتاب ته به ترغیب ورکاو، تورات ته به ترغیب ورکاو، خپل کتاب یې نه دی نازل شوی، هغه هم نبی شو. نو داسې ووایه چې نبی یو عام مضمون دی او رسول خاص مضمون دی. هر رسول دا نبی، خو هر نبی بیرته رسول لازمي نه ده چې رسول شي. دا یو لفظي غوندې اصطلاح ده، خو دا هغه وخت چې کله رسول په انسانانو کې راشي، رسول او نبی په انسانانو کې. کله کله د رسول صفت د فرشتي هم ګرځي، قرآن کې ځای په ځای باندې ذکر شوی دی. نو په هغه ځای کې بیا دا اصطلاح نه وي چې دې سره به خپل کتاب ورسره وي، دعوت دپاره به دا اصطلاح انسانانو کې ده، فرشتو کې دغه اصطلاح بیا نه چلېږي. نو الله تعالی وایي ستا نه وړاندې چې موږ څومره رسولان او نبیان را لېږلي دي، الا اذا تمنا، مګر هغه وخت کې به چې قرائت کا او آسماني کتاب به لوستو، القى الشیطان، ونه وبغورځاو شیطان، فی امنیته، په قرائت د هغه کې، په وخت په باره د قرائت د هغه کې څه شی به وغورځاو؟ وسوسې به وغورځولې، چېرته به وغورځولې؟ د خلکو په زړونو، د مشرکانو کافرانو په زړونو کې به وغورځولې. همدغه ځینې جملې چې دي نو ذکر نه شوې. خلاصې دا شوله چې کله به پیغمبر راغی او آسماني کتاب تلاوت به کوو، نو شیطان به راغی د دغه تلاوت په باره کې به د خلکو په زړونو کې شکونه واچول، سوالونه به پیدا کړل، اعتراضونه به جوړ شو. دغه اعتراضونه بیا په دې په زړونو کې پراته، نو بیا به الله تعالی دغې نه وروسته د هغې جوابونه نازل کړل. چې کله جوابونه براله کم حق پرست خلک به نو هغې به ویل یاره بس ټیک ته زما تسلي وشو. او چې کم باطل پرست خلک و، ضدي خلک و، نو به خپله ناجایزه باندې به کلک شو. اول به اعتراض وکړي، اعتراض جواب به میلاو شو، لیکن بیا به بېکاو کلک به شو. نو په دغه طریقه باندې دا دوه ډلې جوړې شوې. یوه ډله ضدي ډله ده، کم خلک چې جوابونه واوري او بیا هم کلکي، دا ضدي خلک دي. نو دا بیا ضدي خلک په دوه قسمه کې دي، یو منافقان دي، بل کافران دي. او چې کم خلک ضدي نه دي نو هغه مؤمنان جوړېږي، حق پرست خلک جوړېږي.
نو دا بیلتون په کوم ځای کې راغی؟ د ضد د وجې نه راغی چې کوم ځای کې ضد بچا کې موجود وي هغه ډله بیلوي، لاره بیلوي. کوم ځای کې چې حق پرستي هغه ډله نه بیلوي، هغه بس دغه ځای کې د حق لارې طرفګاري چې کوم ځای کې ورته تسلي میلاو شوه بس دغه ځای کې دی مطمئن شي په دین باندې او کلک شي. نو دې ځای کې القى الشیطان او بغرزاو شیطان څه شی به وغورځاو؟ وسوسه په کوم ځای کې؟ د خلکو په زړونو کې. فی امنیته په باره د قرائت دغه پیغمبر کې. پیغمبر به کوم قرائت کو دغه باره کې به د خلکو مړونو کې شکونه واچو. دا ترجمه او دا تفسیر چې کوم دی نو دا امام ابو حیان په تفسیر بحر محیط کې ذکر کړی دی او د اکثری علماء رائے دا راجح او مضبوط تفسیر دی، مضبوط ترجمه ده، مضبوط وضاحت دی. دا مضمون تفسیر قرطبی ذکر کړی دی، تفسیر کبیر هم ذکر کړی دی. د دې په مقابل کې ځینې خلکو سبل شانته کې هم ذکر کړی دی چې په هغې کې د اکثرو مفسرینو رایې دا ده چې دغه زندقان او ملحدین او دین کې د خرابي پیدا کولو دپاره، عقیدې خرابولو دپاره یې دغه نوې تشریحات کړي، دا صحیح نه دي. هغې باره کې بیا یو موضوعي یو منګړت روایت هم شته چې د هغه سند په اعتبار سره انتهایي کمزوری دی او دغه کمزورتیا امام قرطبي تفسیر قرطبي کې ذکر کړې ده، امام کبیر امام رازی په تفسیر کبیر کې ذکر کړی ده چې دغه روایت صحیح نه دي او هغه د طریقه معنی ده چې یاره د دې مطلب داسې دی چې کله پیغمبرانو به قرائت کو نو شیطان به راغی به د قرائت کې بې خطا کو بل سبب بخله باندې راوست. بیا د غرانیق په نوم سره یو روایت منګړت روایت چې کوم دی هغه د کتابونو نقل کړی دی چې نبی علیہ السلام قرائت کو بخله باندې بل شن الفاظ راغلي چې تلک الغرانیق الاولى ان شفاعتهم لترجى چې دا غټ بوتان چې تاسو کوم یې نه د دې د سفارش امید هم شته وای دا چرته رااله نبی علیہ السلام په خله باندې دا روایت انتهایی کم غلط دی او د دې د تر دې تقریبا چې شپږ جوابونه داسې شته چې هغه نه معلومه کې دا قصه دروغ ده، بی بنیاد ده. یو خدای ته چې دا خبره د شي کسان چې داخله دغه واقعي ځنې خلک بیانوي او د سی پرز کې شي نو بیا به معلومه شي چې پیغمبران د خدای نه محفوظ نه دي، وګورسونه خطا شیطان نه بچ پاتې نشو، محفوظ پاتې نشو. حالانکه نبی علیہ السلام په خپل معنی وایي چې زما سره کوم شیطان دی نو هغه زما الله تعالی مستخر کړل زما مخالفت نه کوي او چې کوم څه زویا ما قشان د شیطان وایي زما مخالفت نشي کولی. په هر چا باندې خپل شیطان مسلط یو ملګری ورسره شیطان نو بس کله چې داسې شي چې شیطان به د باندې زورور شي وسوسې ته ورواچي خرابې کی کله به دا سړی زورور شي او داسې یو مقابله روانه المجاهد من جاهد نفسه بطاعت الله چې کوم خلک خواري کوي جو هغه غالب کیږي، چې کوم خواري نه کوي جو هغه من د شیطان زورور کیږي غالب کیږي. نبی علیہ السلام وایي زما مسخر دی زما تابع دی نو معلومه ده چې شیطان په پیغمبر باندې غالب کیدی نه چې دا د بخله باندې د الفاظ نه دی اوس د دروغ. دوی مدار د قرآن ذمہواری خو الله خسته ورزي حفاظت کوم په دې الفاظو کې څو تخریب او تعویل او غلط تحریف کولای نشي او دغه شان کې غلط تشریحات چې باندې بدا خلک متفق نشي الله تعالی حفاظت کوي. نو چې کله دا دروغ پکې راشي نو بیا به دغه آیت سره بسکی او درې مدار د بیا خو د کدسي خبري وشي نو بیا خو د قرآن هغه اعتماد په خپل باندې وچت شي بیا خو به دې باندې اعتماد څنګه. نو دغه تقریبا چې په دې کې مفسرین شپږ داسې کلک جوابونه ذکر کړي دي چې دا غي نه معلومیږي چې دغه واقعیت دروغ ده صحیح نه ده او دا کوم چې موږ اوس په حل ذکر کوو د تفسیر قرطبي په حواله باندې د بحر محیط په حواله باندې نو دې تاییدات د قرآن د نور او ډیرو آیاتونو نه هم شته کوم چې تفسیر معرفت القرآن ذکر کړی دي. اوس د دې ځکه اخبار دغه خلاصه ذکر کړي فینسخ الله ما یلقي الشیطان نو الله تعالی ختم بکړه یا الله تعالی ختمي ما حغسو یلقي الشیطان چې ورزول شیطان چې کوم وسوسه چولې خلکو بزرونو کې سوالات یې راپورته کړي الله تعالی به ختم کړ. څنګه به ختم کړو؟ دسي به ختم کړ دغه جوابونه برالو جوابونه بنازل شو چې کله به جوابونه ذکر شو نو د کوم خلکو په ذهنونو کې بچي دا سوالات راپورته شي چې دا سوال به څنګه کیږي دا به څنګه کیږي دا به سره به څنګه کیږي د ځګن سره تضاد په ښکاریږي نو بس هغه سوالات شکونه او جوابونو د بیانېدل د نظریدل نه بعد ختم شو. بیا ثم يحكم الله آیاته بیا به الله تعالی مضبوط کو خپل آیاتونه د آیاتونو مراد دعوت د آیاتونو دی چې پیغمبر به کوم د آیاتونو دعوت ورکاوه هغه دعوت به نور مضبوط شو. اول به سوالاتو کله چې اعتراضات موجود جوابات نه د دعوت کمزوري ځکه چې کله سړی دعوت چلی او سړی را پاسې کې اعتراض کوي چې کته دا خبره کې دا بل بسنګ کیږي دا بل بسنګ کیږي نو سړی په یقین پورا ناراضي به دعوت باندې شکی شي چې کله داغه جواب نه راشي دعوت مضبوط شي یقیني شي.
نو آیاتونه خو د مخکې نه مضبوط هغه خو نور نه مضبوطېږي خو د پیغمبر به د کوم آیاتونو دعوت ورکاوه کوم سوالات به شیطان غورځولي د جوابونو د راتللو نه بعد به هغه دعوت مضبوط شو. والله علیم حکیم، الله تعالی پوهه او حکمت والا دی. اوس دې ځکه کې دا یو سوال او دا غي حکمت چې یاره الله تعالی د شیطانانو ته دومره اختیارات تسلط ورکړي دي چې دا لاړ شي د خلکو په ذهنونو کې وسوسې واچي او سوالات پکې راپورته کړي او راوي لمسي. اوس دا اختیارات الله تعالی د شیطان لوري ورکړي دا به لري کړی وي، دا به سره نه وي، دا سوالات باندې راپورته کېدل. دې ځکه کې جواب ذکر کیږي چې ليجعل ما يلقي الشيطان، د شیطان نه د معمولی غو اختیار دې لپاره ورکړي دي چې الله تعالی وګرځي هغه څه یلقي الشیطان چې غورځولې د شیطان چې کوم سوالات او وسوسې خلکو په ذهنونو کې اچولې هغه وګرځي فتنه ازمایش ته ورسېږي، امتحان شي. اوس د پاک ماحول دی، ګناهونه پکې نشته، شیطان پکې نشته دی، انسان سره خپل نفس نشته دی، ضرورت نشته دی، نو بیا امتحان د کوم څه نه راغلی هر څوک دیندار شي. دا کارنی بوټي بم دیندار دي ځکه چې هغه ګناهونه نشي کولای، خو دغه دینداري لره بیا اعتبار نشته دی. دا خو امتحان نه کله تیر شي بیا ایمان شي، او چې امتحان نه تیر شوی نه پاسې داو باندې بس وکي. هغه شیخ سعدی بابا رحم الله په ګورستان کې وایي چې در جوانی توبه کردن شوی پیغمبري در وقت پیری ګرګ ظالم می شود پرهیزګار. او چې کله سړی ځوان او هر څه په اختیاراتو کې قوت بحالي او دې توبه وباسي ګناهونو نه ځان بچ کړي، وي دغه ته پیغمبرانو طریقه ده، پیغمبران به داسې کول. اب ځوانانو خو د ګناهونو نه بیخي پرهیز پاتې چې سړی چې کله لاس نه رسېږي توبه وباسي نو در وخت پیری ګرګ ظالم می شود پرهیزګار. چې کله دا شرم خو ډېر بوډا شي د غاښونه ورجېږي د غار نه راوتی نه شي وي دام پرهیزګار شي. دا بیا وایي چې بس زناورو سره بس دا نمونه حرکتونه ظلم دی، د الله تعالی مخلوق زیاتې، لیکن دغه پرهیزګاري بیا مقبول او منظور نه یې ځکه دغه بې وسۍ پرهیزګاري ده، دغه اوس لاس نه رسېږي. نو شیطان چې کوم اختیارات یې ول ورکړی او د کوم وسوسې چې مخې ته راشي او د هغې نه بعد جوابونه راځي، نو دغه اختیارات الله تعالی دې لپاره ورکړي دي چې د خلکو لپاره ازمایش یې وګرځوي. ازمایش للذین هغه کسان دپاره فی قلوبهم مرض چې په زړونو کې بیماري ده، دې مراد منافقان دي. د منافقینو چې کوم سوالات په ذهن کې دي چې د هغې دپاره ازمایش شي چې اوس جوابونه راغلي دي، وایه جوابونه منې که نه منې او د خپلو سوالاتو نه اوړئ که نه اوړئ، نو هغه ټیم کې به د امتحان پته ولګي. والقاسیة قلوبهم او هغه چې کلک شوي دي زړونه د هغوی، دې نه مراد سوچه کافران مراد دی چې سختزړي کافران دي او د اسلام په احکامو باندې په مسلمانانو هېڅ سره هم نه راځي. نو د اسلام مقابله کې همدغه خلک چلیږي، دوه قسمه خلک چلیږي، او منافقین ظاهري څه د مسلمانانو غونته کې نومونه د مسلمانانو یار څه د کړوړو معاشرې د مسلمانانی، خو محبت رازداري او تعلق د بل چا سره اسلام سره نه. او یو چې د نو ښکارا په ښکارا باندې کافرانو د اسلام مقابله ته هر ټیم کې ولاړ دي. بیا د سزا په اعتبار سره د کافرانو سزا کمه ده، د منافقینو نه زیاته ده. یو خدای کافران کې د شي پوره خبر نه، د ټول احوالو خبر نه، هغه د معاشرې نه لري دي، او دا منافق خبر دی بیا زیاتې کوي، اعتراضات کوي، سوالات کوي او د مسلمانانو داخلي رازونه کافرانو ته ورخي، نو جرم خطرناک دی. درېمه دا ده چې داخلي غدار چې څومره نقصان د اسلام او د مذهب کولی شي دومره ښکاره په ښکاره باندې خارجي کافر یې نشي کولی، د منافق نقصان ډېر زیات دی. او درېمه خبره دا ده چې د په معاملاتو کې هم خاین او دوکه‌باز دی. فایده او سهولیات هر څه د مسلمانانو سره دي، فایده او ټول تعلقات د مسلمانانو سره دي، همدردي اوس د مسلمانانو ده، او دغه ټولو ناشکري کوي، به دغې باندې خاورې اړوي او د کافرانو احسان مند دی، هغوی سره رازداري کوي، نو د ناشکرۍ په اخرنۍ درجه باندې ډګرۍ باندې ولاړ دی. نو د دې سزا ډېره زیاته ده په اسلام کې او د الله تعالی په نسبت د کافرانو باندې. مخکې دا بحث تیر شوی دی، سورة بقره کې د منافقینو، کافرانو، مؤمنانو درې ډولو بحث دی، هلته کې د سزاګانې ذکر شوي دي. نو چې کوم ځای کې د منافقینو بحث دی هلته کې عذاب علیم ده چې دردناک سزا به ته میلاویږي، او دردناک چې کوم دی علیم درد دا د اډوکي سره تعلق ساتي، نو په دې اډوکو په دې منځ کې به وربلیږي، سزا به خطرناک. او احادیثو کې دی چې جهنم په لاندې کنده کې بم پراته دا به بله سزا او پاتې شو کافر، نو کافر ته به سزا میلاویږي بېشکه باغي دی، لیکن هغه د دې منافقینو نه لږه غونډه کې کمه ده. خو بیا خبره دا ده چې پېژنګلو د کافرانو اسانه ده چې کوم ښکاره کافران دي، او د منافقینو معلومول کافي حده پورې ډېر ګران کار دی، ډېر خراب پکې خطا کېږي په دې لاره کې. په دې وجه باندې سورة بقره د منافقینو باره کې تقریبا 60 علامات ذکر کړي دي،
او ځنې علامات په احادیثو نه معلومیږي چې ډېر ګران کار دی او د کافرانو ښکاره په ښکاره علامات دي بس هغه ښکاره پېژندل کېږي نو دغه وسوسې د کافرانو دپاره چې کوم ښکاره کافران دي کوم داخلي غداران او منافقین چې مسلمانانو کې پټ اوسېږي وي ترازونه کوي په اسلام د دغه دواړو دپاره امتحان شي وان الظالمین یقینا ظالمان خلق لفي شقاق بعید و بدبختی لري کې دي بدبختی یو لري بدبختی یو نږدې بدبختی ده نږدې بدبختی دا ده چې سړی په خبره باندې نه پوه شوی او په خطا لاره باندې خوشی دی اوس بدبخت خدا ده چې خطا دی سم نه دی خدا داسې خطایي ده چې دی خبر نه دی او یو لري بدبختی ده سړی دومره ضدي شي بدنیته شي چې که هر څومره دلایل او ثبوتونه ته د مخې ته پیش کړي خدای کینې او تکبر دومره لیونی کړی دی چې په هېڅ صورت باندې خبرې منلو ته جوړ نه دی نو اوس دا دویم قسم چې دا لري بدبختي ده داسې کس حق ته رانږدې کول ډېر ګران کار دی دا د وس نه بهر خبره ده